نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک دا یو انتهایی اهم میاشت په دی وجه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان المبارک دراتلو نمخ کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین ته یو تفصیلی روایت بیان ک چې پاغي کې د تمام رمضان المبارک نقشه صحابه کرامو تراخ کو دا چې د رمضان مبارک د میاش پراتلو سره تاسو کم کم کارونه پکار دي او پدې باندې الله کم کم اجرونه ورکړي. نو پدې باب کې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ یو تفصیلی روایت ته فرمای خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د شعبان په اخرنه ورځ باندې یعنی د رمضان مبارک نه یو ورځ مخکې مونږ ته خطاب راکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان مبارک د غونډې میاشتې هغه نقشه پاغي کې راخ کو د صحابه کرامو ته. قال ایها الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم مبارک، پتا سبحان یو عظیم و مبارک میاش رالا، شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، پر میاش کې یو شپه چې هغه زرو میاشتونه بهتره ده او غوره ده. ان شاء الله دا غي پوره تفصیل به مخ کې راشي چې دا کومه میاشت ده د لیلة القدر شپه ده. دغه یو شپه الله تعالی د زرو میاشتونه زیات فوقیت او مرتبه الله ورکړي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل جعل الله صيامه فریضه، الله د دې میاشتې روزي د فرض ګرځولې دي او قیام لیله تطوعا او د شپې قیام یعنی تراویح د ثواب سیس ګرځولې. د دینه پته ولګره چې څنګه الله د ورځې روزي فرض ګرځولې هم د شپې قیام هم الله د ثواب سیس ګرځولې. نو لازم د ورځې روزي نیول هم دی او لازم د شپې قیام یعنی تراویح کول هم دی. بعضی خلک د ورځې روزي ونسي او د شپې قیام ترک نه کوي. نو رمضان المبارک دا د غونډې میاشتې نوم دی، د ورځې هم او د شپې هم د ورځې عبادت دا روزي نیول دی او د شپې عبادت درې تراویح کول دی. که یو انسان د ورځې عبادت خو کې روزي ونسي خود شپې ر تراویح ونکینو د انسان نیمه میاش عبادت او شو نیمه میاش د دنه پاتې شو. ځکه چې دا رمضان دا خورز او شپې دوانو ته ویل شي. نو څنګه چې الله فرض ګرځولې د ورځې روزي نو د شپې قیام هم د ثواب سیس ګرځولې. نو د ورځې عبادت روزي او د شپې عبادت چیرې نو دا قیام دی یعنی تراویح دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې فرمایل من تقرب فيه بخصلة من الخير، چا چې پرې میاش کې الله ته نږدېواله په یو نیکی سره حاصل ک کان کمن ادى فریضه فيما سوا. دا سیدې لکه د رمضان مبارک نه علاوه چې په نور میاشتو کې فرض ادا کی یعنی یو نفلی عبادت یو انسان وکي او په نفلی عبادت سره الله ته یو انسان ځان ورنږدې کینو دا سیدې لکه دی چې په غیر رمضان کې فرائض ادا کی. ومن ادى فریضه فيه، او چا چې په دې میاش کې فرض ادا کړل یو فرض دی انسان وکنه کان کمن ادى 70 فریضه فيما سوا. نبی علیہ السلام فرمایل دا سره لکه د دې میاشتې نه علاوه چې په نور میاشتو کې او یا فرض ادا کی. که یو انسان صرف منځونو ته وګوري او په نورو میاشتو کې لري میاشت عبادتو کې منځ کوي نو منځ در په میاشت کې 150 منځونه برش. خو که رمضان مبارک کې فرایض منځونه ادا کوي نو د ټولي میاشت منځونه دا 10,500 منځونه راځي. څومره د الله یو رحمت دی چې یو فرض دا په او یو باندې الله په رمضان مبارک کې انسان هغه بدل کی. او بیا د الله رسول مخکې فرمایل وهو الشهر الصبر، دا د صبر میاشته. روزو کې به تکالیف راځي، قیام کې به تکالیف راځي، نور مصائب پتا باندې برازي، خود صبر نه بکار اخلي.
نو که یو انسان پر میاشت کې د صبر نه کاروالی نو د الله رسول فرمایل والصبر ثوابه الجنه، د صبر ثواب دا جنت دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې فرمایل وشهر المواسات، دا میاش د غمخواری دا یعنی د یو بل سره په خپل منځ کې د همدردی او د غمخواری میاشت ده. وشهر یزاد فی رزق المؤمن فيه، او پر میاش کې د مؤمن پر رزق کې وسعت زیادت چې کم دی نو دا پیدا کیږي. عام منګه ګورو چې یو غریب انسان دی، د دې غریب په درستخوان باندې رمضان المبارک کې هغه خوراکونه الله دی غریب له ورکړي چې په غیر رمضان کې د هغه خوراکونه نه کړي د په درستخوان باندې موجود نه. او بیا د الله رسول مخ کې ترغیب ورکړي خپل امت لا صحابه ولا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، چا پر میاش کې یو روزدار باندې روزمات وکړه، یو روزدار باندې روزمات وکړه کان مغفرة لذنوبه، دا به دغه انسان د ګناونو مغفرت ذریعہ الله وګرځي. وعتق رقبته من النار، او د جهنم نه د خلاصي سبب او ذریعہ به الله د انسان د پاره دارو جماعت وګرځي چې په یو غریب باندې درو جماعت کړي. او مزید به الله د انسان نسور کې چې په یو روزدار باندې درو جماعت کړي. نبی علیہ السلام فرمایل وکانه له مثل اجره، او دل به دغه روزدار په مثال باندې الله اجر ورکي. یعنی څومره اجر چې روزدار ته الله ورکړي دی دومره اجر به الله دغه انسان لورکي. چې دا کوم انسان پر روزدار باندې روزمات کړي ذکر الله خزانه ډیر زیاتی وسیع دی پاغي کې کمې ناراضي. او بیا رسول الله مبارک فرمایل من غیر ان ينقص من اجر شيء، علاوه د دینه چې د روزدار د ثواب نسره کم کړي شي. د سینه چې روزدار کم روزنه ولاو پاغي باندې الله کم اجر ورکي داغه نه را کم شو دی کس دا ورکړي شي چې کم په دې روزدار باندې روزمات کړي نه. د روزدار خپل اجر په خپل ځای باندې الله د خپل خزانونو دغه په مقدار اجر هغه انسان لور کې چې کم په دې روزدار باندې روزمات کړي لري. او بیا د الله رسول مخ کې فرمای صحابه تپوس وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، ځکه صحابه کې غربت او هر یو کس دومره طاقت نه لري چې خپل روزمات خپل وکي او په مړه خېټه خوراک وکي، بیا په بل انسان باندې روزمات کول. او صحابه خبره دې خبره هرسوم ډیر زیات کوو چې مونږه په ست طریقې سره ثواب ډیر وګټو، الله تسان ورنږدې اجر څنګه زیات وګټو. نبی خدل تکي دریو سر هغه خوراکونه چې په خپلم خوراک وکي خپل کړمه باندې ومکي بل روزدار باندې ومکي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکاو دې تپوس نور امت ته مسانی پیدا کړه. نقالو یا رسول الله، صحابه د الله رسول لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، د الله رسول مونږ کې خو هر یو انسان دومره وس نه لري چې په یو روزدار باندې روزمات وکي. د صحابه زین تر خبر رااله چې دا خوراک په مړه خېټه باندې ورکول وي یو روزدار به مړولي ناغي باندې به الله د اجرونه ورکي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه له جواب ورکا ډیر آسانی پیدا کړه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویوت الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرتين، الله خدا ثواب هغه انسان عمر کې چې چا په یو کجوره سره په یو روزدار روزمات وک یو کجوره راوغستاو یو روزدار لور کړه او د پاغه یو دانه کجوري باندې هغه روزمات کړه الله را ثواب هغه کس له عمر کې د دینه دا مراد نه دی چې انسان روزدار راولي او روزدار په خپل درستخوان باندې کینه او په مړه خېټه باندې پاغه باندې خوراک وکي. ها دا چا وسی بیل خبره دا کني نو الله دغه اجر تعالی په یو کجوره باندې عمر کوي. او کړي انسان سره یو کجوره نه نو د الله رسول مخ کې ډیر آسانی راوسته. او علی شربت ماء، یاد او بو په یو ګډ سره الله تعالی دغه اجر انسان لور کوي. یو روزدار لا تا د روزمات په ټیم کې یو ګټو بور کړ او پاغه باندې هغه روزمات کړه دغه ثواب د اجر تا پاغه باندې هم میلاو شو. او مذقه لبن، یا د پيو د لسې په یو ګټ باندې الله د اجر عمر کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ریمیاشت نور فضائل بیان کړل. نبی علیہ السلام فرمایل وهو شهر اوله رحمه، د ریمیاشت اولنې 10 یعنی اولنې لسرزي
دا د الله رحمت دی. و اوسطه مغفره، او د دې منځ چې درمیاني عشره دا د الله مغفرت دی. و آخر عتق من النار، او د دې اخرنی عشره دا د جهنم نه خلاصې دی. عام طور د انسانانو کې درې قسمه خلقي، مسلمانانو کې درې قسمه خلقي. یو هغه چې الله ته ډېر زیات ورنږدې، دیو حت الوسع کوشش کوي چې د دیونه ګناونه صادر نشي، او که چېرته د ده نه ګناه وشي نو په هغې باندې دی بیا فورا استغفار کوي او دا ګناه په خپل ځان باندې پرېږدي نه. ځکه ګناه د انبیاو نه سوا د هر چا نه ګناه کیدی شي، خدای کوشش دا کوي چې زما نه ګناه ونه شي، او که وشي نو بیا فورا استغفار کوي، په الله باندې بخي. نو د دغه انسان دپاره د ابتدا نه رمضان مبارک رحمت دی، اولنۍ عشره دا رحمت دی. او بعض انسانانی چې د دیونه په لږه کمه درجه کې د ده نه ګناهونه هم کیږي او دی کله کله په هغې باندې توبه هم ونه باسي، نو دغه انسان چې کله اولنۍ عشره د رمضان مبارک روژې ونسي، نو بیا دویمې عشرې ته چې دی ور داخل شي، نو دویم عشره د ده لپاره مغفرتي. او بیا دریمه طبقه را چې د دې دواړو طبقو نه لاندې ده، یعنی هغه انسانان چې هغه زیات ګناهګاري، دیو اولنۍ عشره عبادت وکړه، رمضان مبارک روژې ونیوي، او بیا دویم عشره هم د روژې ونیوي، نو بیا دریم عشره کم از کم د دیو دپاره الله دا د اور نه چې کوم دی نو د نجات ولیکي، او دله د اور نه نجات چې دی نو دا ورکي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل اولنۍ عشره رحمت، دویمه مغفرت، او دریمه دا د جهنم نه خلاصې. بیا د الله رسول مخکې وفرمیل من خفف عن مملوکی فیه، چا د خپل مملوک نه، د غلام نه، د نوکر نه په دې کې پیټ سپک کارونه کې تخفیف راوسته، کمې کړه پې، غفر الله له، الله به د دغه غلام د دغه مالک مغفرت نصیب کړي. وآتقه من النار، او الله به د جهنم نه خلاص کړي. چا چې په خپل مملوک باندې، غلام، نوکر باندې په کارونو کې کمې راوستې، تخفیف یې راوستې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې کې یو څلورو کارونو امت ته چې کوم دی نو ترغیب ورکړه. رسول الله مبارک فرمیل واستکثروا فیه من 4 خصال، د رمضان کې تاسو څلور کارونه ډیر زیات کوئ. وسأل څلور کارونه سری خصلتین ترضون بهما ربکم، دوه کارونه خو داسې چې په هغې باندې تاسو خپل رب راضي کوئ. او خصلتین لا غنا بکم عنهما، او دوه کارونه داسې چې د هغې نه په غیر ستاسو چاره نشته، ګزاره نشته، هغه ستاسو ضرورت دی به تاسو کوئ. نو کم دوه کارونه دي چې هغه په هغې الله راضي کېږي، او کم هغه دوه دي چې د هغې نه زمونږ هغه چاره نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام تفصیل بیان که مخکې چې فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم، هر چې هغه دوه کارونه دي چې په هغې باندې تاسو خپل رب راضي کوئ. فشهادة الله اله الا الله، هغې کې نمبر 1 د لا اله الا الله گواهی ورکول دي، یعنی د لا اله الا الله ذکر کول دي. ځکه روایاتو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایاتو کې دا موجود دي چې په تمامو ذکرونو کې د ټولو نه بهترین ذکر دا لا اله الا الله دی، افضل الذکر لا اله الا الله. نو د لا اله الا الله ذکر به ډېر کوئ، د دې گواهی او شهادت به ډېر زیات ورکوئ. او دویم نمبر سی چې په هغې باندې تاسو خپل رب راضي کوئ. وتستغفرونه، د الله نه مغفرت طلب کوئ. ځکه موږ وایو چې په استثناء د انبیاو هر یو انسان نه خطا کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل بني آدم خطا، هر یو بنی آدم خطاکار دی، دی ګناهګار دی. خو خیر الخطائین توابون، بهترین خطاکار هغه چې هغه توبه ویستونکي، توبه وباسي په خپله خطا باندې. نو دویم نمبر سیز چې په هغې باندې تاسو خپل رب راضي کوئ، هغه استغفار کول دي. او بیا هغه دو سیزونه چې په هغې نه ستاسو چاره نشته، ستاسو غنا نشته. واما الخصلتان اللتان لا غنا بکم عنهما، او هر چې هغه دوه کارونه دي چې د هغې نه ستاسو غنا نشته، ستاسو مخلص نشته، نو هغې کې نمبر 1 سره فتسألون الله الجنه، تاسو د الله نه جنت غواړئ. ځکه د جنت نه علاوه د انسان بله چاره نشته. آخرت کې یا جنت دی او یا جهنم دی. نو د جنت سوال کول، د الله نه جنت غوښتل. او وتعوذون به من النار، د الله نه د اور پناه غواړئ چې الله تاسو د اور نه او د جهنم نه بچ کړي.
نو آخرت کې دا دوه څیزونه دي، جنت تی غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. دا دواړه دي څیزونه دي چې د دې نه بغیر ستاسو ګزاره مشکله ده. او بیا د الله رسول مخکې نور ترغیب ورکوي. دلته فرمایلو چې دا میاشت د غمخوارۍ ده. نبی علیه السلام فرمایل ومن سقا صائما، چا په یو روژهدار باندې روژه ماتې وکړه، په روژهدار باندې اوبه وڅکولې، روژه ماتې په ټیم کې، نو سقاه الله من حوض شربتا، الله به په دغه انسان باندې چا چې په روژهدار باندې د روژه ماتې په وخت کې اوبه څکلې دي، الله به پې زما د حوض نه داسې شربت داسې اوبه وڅکوي، لا یسمعو حتی یدخل الجنه، چې دی به تږی کېږي نه، حتی یدخل الجنه، تر څو پورې دی جنت ته نه داخل شوی، جنت ته د داخلېدو د ټیمه پورې به ده ته تنده نه لګي. د نبي علیه الصلاة والسلام د حوض نه به پې الله داسې اوبه وڅکي، ځکه د قیامت په ورځ باندې هېڅ قسمه اوبه به نه سوا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حوض د اوبو نه. نو دا یو تفصیلي روایت پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته د رمضان نه یو ورځ مخکې ځکه بیان که چې دا غونډ د رمضان مبارک دا میاشت دا نقشه د دې ذهن ته راشي چې دا میاشت ډېره په طول سره چې کوم دی نو دا صرف شي او خرج شي. یو روایت کې داسې الفاظ زیاتی راغلي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل من فطر صائما فی شهر رمضان من کسب حلال، چا د حلال کسب نه پچا باندې د رمضان مبارک پرې میاشت کې روژه ماته کړه، نصلت علیه الملائکة لیالی رمضان کلها. نبی علیہ السلام فرمیل چې هم په دغه کس باندې چا چې د حلال کسب نه پچا باندې روژه ماتې کړې، په ده باندې د رمضان مبارک ټول شپې چې کوم دی نو فرشتې رحمتونه رالیږي، یعنی فرشتې د الله نه د رحمت دعاګانې د انسان دپاره غواړي. او بل اجر الله څه ورکوي چا چې په میاشت کې په یو روژهدار باندې روژه ماتې وکړو. وصافه جبرائیل علیه الصلاة والسلام لیلة القدر، د لیلة القدر په شپه باندې به جبرائیل علیه الصلاة والسلام در سره مصافحه کوي، لاس به ورسره میلاوي او د هغې نښه بسئ چې د دې انسان سره جبرائیل علیه الصلاة والسلام مصافحه کړې ده او لاس یې ورسره میلاو کړي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نښه ومخوه. ومن صافحه جبرائیل علیه الصلاة والسلام یرق قلبه، د چا سره چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام مصافحه وکړه په دغه شپه کې، نو نښه یې داره چې یرق قلبه د ده زړه بیا نرم شي، زړه یې نرم شي، د زړه هغه سختي چې دی نو دا ختمه شي. او وتکثر دموعه، او د ده د سترګو اوښکې سیوا شي. کله چې زړه نرم شي بیا په معمولی خبره باندې دی د الله نه یریږي او د ده د سترګو نه بې اختیاره بیا اوښکې ساسي، نو دا د دې هغه نښه چې دی نو دا اوښویشو دا په څه باندې میلاویږي؟ دا په دې باندې میلاویږي چې یو انسان په دې میاشت کې په چا روژهدار باندې روژه ماتې وکړي، نو که الله چاله وس ورکړی نو دا په یو کجوري ټوکړه باندې هم کېږي، په یو ګوټ اوبه او لسۍ سره هم کېږي، څنګه چې روایت کې رالل. نه صحابه دلته کې صحابه کرامو تپوس وکړه الله رسوله، قال فقلت یا رسول الله، راوی د حدیث وایي چې ما وی د الله رسوله افرأیت من لم یکن عنده، د الله رسوله که چا سره دا روژه ماتې یي نه چې دی په یو روژهدار باندې روژه ماتې وکړي. نه قاله فقبضة من طعام، نبی علیہ السلام فرمیل چې په یو موټی خوراک باندې الله د اجر هم ورکوي. که په مړه خېټه باندې په چا باندې روژهدار باندې روژه ماتې ونه کړي، نه په یو موټی طعام باندې هم الله د اجر ورکوي. قلت افرأیت ان لم یکن عنده لقمة خبز، ما وی د الله رسوله که چېرته یو انسان سره یوه نوړۍ روټۍ هم نه بیا به څنګه روژه ماتې په روژهدار باندې کوي. قال فمذقة من لبن، نبی علیہ السلام فرمایل په یو ګوټ د لسۍ سره، په یو ګوټ د پیو سره په دې باندې الله دغه اجر ورکوي. قال افرأیت ان لم تکن عنده، ما بیا وی د الله رسوله که چېرته یو انسان سره دغه ګوټ لسی هم نه، قال فشربة من ماء، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل چې په یو ګوټ اوبو سره الله د اجر هم ورکوي. نو دې روایت کې د پوره میاشت خلاصه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راښکو ده. د نبی علیه الصلاة والسلام هر امتی له پکارداري چې په دې روایت باندې مکمل طور باندې هغه غور وکړي او داسې یو زبردست ټم ټیبل رسول الله مبارک بیان که چې په دې باندې عمل وکړي او رمضان مبارک ښه په طول سره صرف کړي چې په دې کې کم د کارونه رکولی په هغې باندې دی عامل وګرځي او په دې کې کم اجرونه دي چې د دې اجر الله مونږه مستحق وګرځوي. الله تعالی دې د نبی علیه الصلاة والسلام پر تفصیلی روایت باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي او د رمضان مبارک میاشتې الله زموږ نه
د صحیح او کامل عبادت سره د تیرېدو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.